بسم الله الرحمن الرحیم. ګورو ښه راغلاست د لینګویج ټیوټوریالز دی نوی لیکچر دی او په دې لیکچر کې موږ په ډو وایل لوپ باندې کار کوو. تیر لیکچر کې موږ وایل لوپ ویلی وو او دغسې موږ فار لوپ هم ویلی وو او نن موږ سره د لوپ دریم قسم دی چې ډو وایل لوپ دی، دې باندې موږ نن کار کوو. راځو پاور پوینټ ته چپټر اوپن کوو. موږ ته وایي ډو وایل لوپ. د وایل لوپ او ډو وایل لوپ منځ کې ملګرو فرق نشته، خو صرف فرق یو په سینټکس کې دی چې موږ د ډو وایل لوپ او د وایل لوپ سینټکس موږ سره فرق کوي، او بل فرق یې دومره دی چې لاجیکل فرق چې دی چې ډو وایل لوپ کې که چېرته موږ سره کنډیشن فالس شي د اول سر نه، د لومړي ځل نه موږ سره کنډیشن فالس شي نو صرف یو ځل موږ ته سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي او بیا موږ سره سټیټمنټ نه ایگزیکیوټ کیږي. خو په وایل لوپ کې که چېرته موږ سره کنډیشن فالس شي نو بیخي کنډیشن موږ ته یو ځل هم نه ایگزیکیوټ کیږي او نه رن کیږي موږ ته. مثلا که چېرته موږ کنډیشن فالس ورکړو په وایل لوپ کې موږ کنډیشن فالس ورکړو او سټیټمنټ مو ورکړو نو هلته موږ سره سټیټمنټ نه ایگزیکیوټ کیږي بلکې موږ ته هېڅ هم نه راکوي. خو که چېرته موږ هماغه پروګرام په ډو وایل لوپ کې ولیکو او د لومړي سر نه موږ کنډیشن فالس ورکړو او سټیټمنټ ورته ولیکو نو یو ځل موږ سره سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي او بیا ځل موږ سره سټیټمنټ نه ایگزیکیوټ کیږي ځکه هلته موږ سره کنډیشن فالس وي. نو دلته یې ملګرو ټول همدا خبره کړې ده چې لومړی وایي د کنډیشنل ایکسپریشن کنټرولینګ ا وایل لوپ از انیشلی فالس then the body of the loop will not be executed at all. دلته وایي که چېرته دا کنډیشنل ایکسپریشن چې دا موږ په وایل لوپ کې ورکړی که چېرته انیشلی فالس شي، یعنی مثلا کوم ځای کې چې موږ وریبل انیشلایز کوو یعنی اول سر نه هماغه وخت نه موږ سره دا کنډیشنل ایکسپریشن دا فالس شي then the body of the loop will not be executed at all، یعنی یو ځل هم موږ سره د لوپ باډي نه ایگزیکیوټ کیږي. نو دا موږ سره په وایل لوپ کې دی. However, sometimes it is desirable to execute the body of while loop at least once, even if the conditional expression is false to begin. دلته وایي ځینې وخت موږ سره داسې مطلوب حالت راځي، یعنی زموږ مطلوب دی چې د وایل لوپ باډي د موږ سره یو ځل ایگزیکیوټ شي کله چې موږ سره کنډیشنل ایکسپریشن دا شي فالس شي د شروع نه، یعنی که چېرته موږ سره د شروع نه کنډیشنل ایکسپریشن فالس شي نو باید چې موږ ته یو ځل باډي کړي د لوپ باډي موږ ته ایگزیکیوټ کړي او بیا د هم ځل موږ ته ایگزیکیوټ نه شي که چېرته موږ سره کنډیشنل ایکسپریشن دا فالس وي. نو په دې حالت کې موږ څه استفاده کوو ملګرو؟ do while loop استفاده کوو. The do while loop always executes its body at least once because its conditional expression is at the bottom of the loop. دلته وجه ورته ذکر کړی ده چې do while loop موږ سره همیشه د یو ځل د لوپ باډي ایگزیکیوټ کوي که شرط موږ سره ټرو وي او که فالس وي نو یو ځل موږ سره خامخا ایگزیکیوټ کوي. دا ځکه چې زموږ د وایل لوپ کې زموږ کنډیشنل ایکسپریشن دا د لوپ په اخري برخه کې، یعنی لومړی موږ سټیټمنټ لیکو بیا ورپسې څه لیکو کنډیشنل ایکسپریشن لیکو. لومړی موږ سره سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي هغې نه وروسته موږ سره څه کیږي کنډیشن موږ سره چیک کیږي. We can use the do while loop for unspecific repetition of statement or an action. دلته وایي چې موږ کولی شو د وایل لوپ لکه څنګه چې موږ وایل لوپ د انسپیسیفیک ریپیټیشن دپاره استفاده کولو چې موږ سره د یو سټیټمنټ یا یو ایکشن یا یو اپریشن دا د موږ سره د څه د نامعلوم وخت لپاره تکرار شي، یعنې تر څو چې موږ وغواړو یعنې موږ سره کنډیشن چې وي سپیسیفاید نه وي یعنې معلوم نه وي نو په داسې صورتونو لپاره موږ د وایل لوپ هم استفاده کولی شو لکه څنګه چې موږ وایل لوپ ورته استفاده کولو. دلته یو بله خبره هم کړې و چې each iteration of the do while loop first executes the body of the loop and then evaluates the conditional expression. دا هغه خبره کړې چې do while loop کې لومړی موږ سره څه کیږي د وایل لوپ باډي do while loop باډي موږ سره ایگزیکیوټ کیږي او بیا راځي موږ سره کنډیشنل ایکسپریشن چې کیږي ایوالویټ کیږي یا محاسبه کیږي او چیک کیږي موږ سره. if this expression is true که چېرته موږ سره دا ایکسپریشن دا ټرو وي د لوپ ویل ریپیټ ادروایز نو که چېرته موږ سره ایکسپریشن ټرو وي نو لوپ موږ سره ریپیټ کیږي او که چېرته موږ سره څه وي ایکسپریشن ټرو نه وي نو د لوپ ټرمینیټس یعنی لوپ موږ سره ختمیږي. څه مطلب؟ یعنی یو ځل موږ سره څه کیږي باډي د ډو وایل لوپ باډي موږ ته یو ځل ایگزیکیوټ کړي بیا راځي کنډیشنل ایکسپریشن چې کوي که چېرته ټرو شي نو بیا موږ سره څه کوي باډي ایگزیکیوټ کیږي او که چېرته ټرو نه شي نو بیا موږ ته سټیټمنټ لوپ ټرمینیټ کیږي. دلته هم دا فلو چارټ ذکر کړی دی. لومړی څه کوي ملګرو ګورئ سټیټمنټ دی موږ سره سټیټمنټ یا سټیټمنټس دي دا موږ ته لومړی ایگزیکیوټ کوي بیا راځي
کنډیشن موږ سره ګوري. که چېرته کنډیشن ټرو وي نو بیا راځي سټیټمنټ ایگزیکیوټ کوي، یعنې دوهم ځل لپاره بیا کنډیشن ګوري، او کنډیشن ټرو شي دریم ځل لپاره هم ایگزیکیوټ کوي تر څو چې موږ سره لوپ ختم شي. او که چېرته موږ سره کنډیشن فالس شي نو لومړی راځي سټیټمنټ ایگزیکیوټ کوي، کنډیشن ګوري، یعنې یو ځل موږ ته سټیټمنټ شو کړو ایگزیکیوټ کړو، کنډیشن ګوري، کنډیشن فالس نو راځي نیکسټ سټیټمنټ، یعنې لوپ نه موږ ته څه کېږي کنټرول بهر راوځي. د ډو وایل لوپس هغه جنرال فارم دی. لومړی موږ ډو اچو، دغسې ډبل براسز اچو، د ډبل براسز منځ کې بیا د لوپ باډي اچو، او بیا وایل اچو او کنډیشن اچو. نو فرق یې څه شو ملګرو د وایل لوپ سره؟ وایل لوپ سره لومړی فرق دا دی چې موږ هلته وایل او کنډیشن، دا وایل کیورډ او کنډیشن دا موږ دې ځای کې اچول، خو دلته موږ د هغې پر ځای ډو اچو. او بیا څه بل فرق یې دا دی ملګرو چې دلته موږ د وایل په اخر سر کې په اخره کې موږ سیمیکالن اچو، او په وایل لوپ کې موږ سیمیکالن نه اچولو. دلته یې ملګرو ذکر کړی ګورئ ډو، یعنې دلته موږ سره سیمیکالن نشته، سټیټمنټ بیا موږ ورکو، او دغسې بیا کنډیشن ورکو، او اخر کې کنډیشن نه وروسته بیا موږ څه ورکو؟ سیمیکالن ورکو. خو که چېرته موږ سره سټیټمنټس وي، یعنې د یو نه ډېر سټیټمنټس موږ غواړو د ډو وایل لوپ باډي کې ولیکو، نو هلته بیا موږ ډبل براسز باید حتما ورکو. نو راځو ملګرو پریکټیکل اگزامپلز باندې کار کوو. نو دا موږ سره نیسټډ لوپس دي. راځو ډیو سی پلس پلس ته. دلته موږ لومړی څه وکړو؟ یو سمپل پروګرام به ولیکو په ډو وایل لوپ کې. یو وریبل به واخلو او دې ته به ا نوم کېږدو، دا به څه کړو ملګرو؟ دا به موږ مساوي کړو په یو سره او سیمیکالن. دلته به ریشو څه به ولیکو؟ وایل. وایل کې به لومړی کار وکړو، که چېرته موږ سره دا ا دا موږ سره کوچنی او مساوي شو د لسو نه، دا د موږ سره څه وي؟ کوچنی او مساوي د لسو نه، نو پرنټ فنکشن به واخلو او دې کې به ولیکو چې فرسن ډي سلش ان، او دلته به څه ولیکو؟ ا او سیمیکالن. نو دا ملګرو موږ سره وایل لوپ دی. که دا پروګرام موږ رن کړو، دا موږ صرف کړو په ډو وایل لوپ سره، ډو وایل سره، دا مو سیف کړو. او پروګرام زموږ رن کېږي لګیا دی. پروګرام یې موږ ته رن کړو. ګورئ دا موږ سره څه شو؟ انفینټ لوپ شو. دلته موږ څه وکړو؟ دا کنډیشن موږ ا د موږ سره کوچنی او مساوي د لسو نه، او دلته به څه وکړو ملګرو؟ ا به پلس پلس کړو، ا پلس پلس او سیمیکالن. نو پروګرام به اوس رن کړو. ګورئ د یو نه تر لسو پورې ټول اعداد یې ملګرو موږ ته په سکرین باندې پرنټ کړه. خو که اوس دلته ملګرو موږ څه وکړو؟ دا موږ 11 کړو، دا موږ څه کړو؟ 11 مو کړو. که اوس دا پروګرام موږ رن کوو نو دلته موږ سره کنډیشن د اول سر نه څه دی؟ فالس دی. مثلا د انیشل نه موږ سره دا کنډیشن فالس دی. نو په دې صورت کې که دا موږ رن کوو، دا به موږ ته دلته ملګرو هیڅ ریزلټ موږ ته نه راکوي. تاسو ګورئ هیڅ ریزلټ یې موږ ته را نه کړو، یعنې د انیشل نه موږ سره فالس په وایل لوپ کې موږ ته دا باډي موږ ته یو ځل هم ایگزیکیوټ نه کړه. خو که چېرته موږ همدا پروګرام راوالو، دلته ملګرو موږ څه وکړو؟ دا به موږ کټ کړو دې ځای نه. لومړی دا موږ سره یو شو، او دلته راځو دې ځای کې به څه ولیکو؟ ډو ولیکو، باډي به ورکړو، او دې کې به ورته ولیکو چې پرنټ اف فرسن ډي سلش ان ا او سیمیکالن. نو دلته څه وکړو؟ دا ا به موږ ملګرو پلس پلس کړو، او دې ځای کې به وایل ولیکو، وایل دې کې ولیکو چې ا به موږ سره کوچنی او مساوي د لسو نه، او اخره کې به موږ سیمیکالن واچو. نو سیمیکالن ملګرو دلته به موږ اچو، او دې ځای کې به ډو اچو. نور سیم دی د وایل لوپ سره. نو که اوس دا پروګرام موږ رن کړو، ګورئ د یو نه تر لسو پورې اعداد موږ ته په سکرین باندې پرنټ کړه، ځکه پروګرام موږ سره صحیح دی. خو که اوس دلته موږ یو ورکړو، ګورئ ملګرو دا موږ 11 کړه، دا کنډیشن موږ سره فال شو د انیشل نه. که اوس پروګرام رن کړو، یو ځل به موږ ته څه کوي؟ دا سټیټمنټ به موږ ته ایگزیکیوټ کوي. ګورئ څه وکړو ملګرو؟ موږ ته 11 موږ ته پرنټ کړه، یعنې دا ا راواغوستو لومړی ځل، یعنې په یو وارې موږ ته پرنټ کړه، ځکه چې دلته موږ سره لومړی څه کېږي؟ اپریشن یا لوپ باډي ایگزیکیوټ کېږي، بیا موږ سره کنډیشن چیک کېږي. نو راغی ا موږ سره څو دی؟ 11. دلته موږ ته فرسن ډي یعنې ا موږ ته پرنټ کړو چې 11 دی، بیا ا پلس پلس کو مثلا 12 شو. اوس دلته راغی کنډیشن وکتو چې ا د موږ سره کوچنی او مساوي د لسو نه. اوس څه کوي؟ یعنې کنډیشن موږ سره فال شو. اوس راځي دې ځای ته
چې موږ سره 12 د کنډیشن موږ سره چې کېږي دلته فالس کېږي دوهم ځل موږ ته دا پرنټیف فنکشن موږ ته څه کوي نه ایگزیکیوټ کوي نو دا موږ سره د وایل لوپ او ډو وایل لوپ ترمنځ فرق دی چې په وایل لوپ کې که موږ سره کنډیشن د اول سره نه فالس شي نو لومړی ځل سټیټمنټ موږ ته بیخي نه ایگزیکیوټ کېږي په یو ځل هم او که چېرته موږ سره په ډو وایل لوپ کې کنډیشن فالس شي نو یو ځل موږ ته سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي اوس راځو یو بل اگزامپل به کار وکړو ملګرو په ډو وایل لوپ کې موږ سلیټ کې ویلي لکه څنګه چې موږ وایل لوپ د انسپیسیفیک ریپیټیشن ټایم لپاره استفاده کوو موږ کولی شو ډو وایل لوپ هم د وایل لوپ غوندې د انسپیسیفیک ریپیټیشن ټایم لپاره استفاده کوو یعنی موږ کولی شو ډو وایل لوپ هم د کنډیشن بیس وچلو راځو همدغسې یو اگزامپل باندې کار کوو دلته به یو وریبل واخلو د نم1 په نوم بل وریبل به واخلو نم2 او دې ځای کې به یو OPR او دغسې بل به واخلو د چوایس په نوم دا موږ سره چوایس سیمی کالن دلته به ډو واخلو بیا به شو پرنټیف فنکشن به ولیکو پرنټیف انټر num1 سیمی کالن scanf %d address of num1 او سیمی کالن دا به کاپی کو پیسټ او بیا به هم پیسټ کو دې کې به ولیکو چې انټر OPR او دا به موږ فرسن سیکو او ولیکو چې اډرس اف اپریټر یا OPR انټر num2 دا به هم موږ num2 کو نو دا ملګرو موږ څه وکړه انټر یې وکړي اوس بدل طریقې دې کې ولیکو که چېرته موږ سره OPR دا مساوي شو په پلس سره دا به باډي واخلو پرنټیف ولیکو چې %d جمع %d equal to %d لومړي کې به num1 ولیکو کاما num2 او کاما num1 جمع num2 او سیمی کالن اوس به دا راواخلو دا به کاپي کو کنټرول C پیسټ دغسې پیسټ او پیسټ نو څلور ځلته موږ پیسټ کړو دا به ولیکو دا به منفي کو دا به هم منفي کو او منفي او را به شو دا به ضرب کو ضرب او دا به هم ضرب ته واړو دغسې دا به تقسیم او دا هم تقسیم شو اوس به دا السیف کو السیف داسې السیف نو دا ملګرو موږ سره سمپل بیس کلکولیټر شو دلته به یو پرنټیف فنکشن ولیکو پرنټیف ولیکو چې پریس y or y for continue or other for exit او سیمی کالن scanf %c ډبل براسز به واخلو %c address of choice او سیمی کالن دې ځای ته به اوس شو وایل ته دلته به موږ ملګرو کنډیشن څه واچو کنډیشن به ولګو وایل choice مساوي شي y سره or choice equal to uppercase y او سیمی کالن به واچو نو اوس که ملګرو دا پروګرام رن کوو دا موږ سره کنډیشن بیس شو یعنې انټر num1 مثلا یو څه مو ورکړو 12 مو ورکړو پلس مو ورکړو او 3 مو ورکړو نو موږ ته څه وایي 12 جمع 3 مساوي کېږي 15 سره بیا وایي وای مثلا وای مو ورکړه ګورئ بل نمبر مو ورکړو ها داسې موږ ضرب ورکړو
او 2 مو ورکړو. ګورئ موږ ته څه وایي چې 8 ضرب 2 مساوي کېږي 14. دغسې تر څو چې تاسو وای ورکوئ نو تاسو به نمبر 2 نمبر اخلي او هغې باندې به هر اپریټر چې تاسو ورکړي د هماغې مطابق عملیه به پرې تاسو ته اجرا کوي. نو په دې باندې موږ ملګرو کار نه کوو د کلکولیټر باندې، ځکه موږ 15 لیکچر کې په دې باندې کار کړی دی. تاسو کولی شئ چې د هغې ځینه وګورئ. نو زه به تاسو ته یو 3 اساینمنټس درکړم. لومړی به تاسو داسې یو پروګرام ولیکئ چې تاسو نه تر هغه پورې نمبر اخلي تر څو چې تاسو منفي نمبر نه ورکړئ. یعنې تاسو یو نمبر واخلي او نمبر مو چیک کړي، که چېرته مو نمبر مثبت ورکړی بل نمبر درنه واخلي، که هغه نمبر مو هم مثبت وي نو بل نمبر درنه واخلي، او دا سلسله تاسو تر هغه پورې جاري شي تر څو تاسو منفي نمبر نه ورکړئ. یعنې چې کله مو منفي نمبر ورکړو نو باید تاسو سره پروګرام ختم شي. نو دا ملګرو تاسو په وایل لوپ او په ډوایل لوپ باندې په دې باندې کار وکړئ. بل به داسې یو پروګرام ولیکئ چې تاسو یو نمبر واخلي او د هغې مطابق ملټیپلیکیشن ټیبل یا د ضرب زباني ټیبل تاسو ته درکړي، او بیا تاسو بل نمبر واخلي او د هغې ملټیپلیکیشن ټیبل درته درکړي، او بیا بل نمبر واخلي او د هغې هم ملټیپلیکیشن ټیبل درته درکړي. یعنې تر هغه پورې تاسو نه نمبر اخلي او د هغې ملټیپلیکیشن ټیبل درته درکړي تر څو چې تاسو صفر نه ورکړئ. چې کله مو صفر ورکړو نو باید تاسو سره پروګرام ختم شي. دا 2 شو. بل دریم اساینمنټ ملګرو ستاسو دا دی چې په 22م لیکچر کې موږ په ATM سرویس باندې کوډ کړی. خو هلته ملګرو ATM سرویس ته موږ کوډ په ګوډ سټیټمنټ باندې کړی دی. تاسو هماغه کوډ راواخلئ ملګرو او په وایل لوپ او ډوایل لوپ کې به پرې کار وکړئ. نو دا ملګرو ستاسو 3 اساینمنټ شو. کار پرې وکړئ، که څه مشکل و موږ سره یې شیر کړئ. تر بیا ښه وخت، مننه.